الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. دا سورة نحل دیارلسم نمبر رکو دا دې رکو ابتدائی آیتونو ترجمه او تفسیر وړاندې درس کې تاسو واورېدل. مخکینی آیتونو کې د دې خبرې بیان تفصیل سره تاسو وړاندې تیر شو چې الله رب العزت موږ او تاسو ته د دې خبرې حکم کړی دی چې د الله تعالی کوم عهد دی کوم وعده ده هغه چې نو تاسو سر ته رسوي. او دویم نمبر خبره دا ده چې کم تاسو قسمونه وخورئ، کم تاسو یو بل سره عهد او پیمان وکئ، نو هغه د مضبوطیا نه پس تاسو ماتوي. ما چا سره چې تاسو جبه کړی وي، چا سره چې تاسو وعده کړی وي، عهد او پیمان هم کړی وي، نو هغه تاسو ماتوي. ما مخکینی آیت کې د دې مخکینی آیتونو کې د دې پوره تفصیل تاسو واورېدو. اوس دلته په دې آیتونو کې دغه د قسمونو د ماتولو او چا سره چې وعده کړی شوی وي هغه د ماتولو یا کم قوم سره عهد او پیمان شوی وي د هغې د ماتولو نقصان دلته الله جل شانه چې دی نو هغه بیان کړی دی. الله رب العزت فرمایي چې ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم، چې تاسو خپل قسمونه په خپل مینس کې د دوکې ذریعہ چې دی نو هغه مګرځوي، د فساد ذریعہ چې دی نو هغه مګرځوي، د دوکې ذریعہ چې دی نو هغه مګرځوي. خپلو کې چې تاسو کوم یو بل سره قسمونه کړي دي یا مو یو بل سره وعدې کړي دي یا مو یو بل سره جبه کړی ده، نو الله رب العزت فرمایي چې هغه د دوکې ذریعہ چې دی نو هغه مګرځوي، د فساد ذریعہ چې دی نو هغه مګرځوي. مطلب دا دی چې ګورئ دا عهد او پیمان او دا جبه د دې مختلف صورتونه دي. یو دا دی چې تاسو یو بل سره جبه کړي، بھئی دا فلان کې کار به دا شانتې کوو، یو بل سره تاسو جبه وکړه، نو دام یو پوخواله تاسو راوستو چې به زبا فلان کې کار دا شانتې کوم، فلان کې کار به زدا شانتې کوم. تاسو چا سره جبه وشوه، دا جبه په نوکرۍ کې دی شي، دا جبه چې دی نو دا په دغه کې دی شي، مزدورۍ کې دی شي، دا جبه چې دی نو تاسو په دکاندارۍ کې دی شي، دا جبه چې دی نو تاسو په تجارت کې دی شي، دا جبه چې دی نو تاسو عام معاملاتو کې یو بل سره چې کوم معاملات کوي پاغې کې چې دی نو تاسو سره تاسو یو بل سره پوخواله او جبه چې دی نو هغه کې دی شي. دا یو طریقه خدا دې چې په خپل تاسو یو بل ته وي، بې دا دوره مزدوري نه دا بزو کو او مالک پته دا وی چې یاره زه بدله دوره مزدوري درکو، دا خپلو کې جبه وشو. ٹھیک شو؟ نو اوس مزدورم د دې پابند دی چې دی با کومه مزدوري چې په ذمه باندې اغستې ده نو هغه به دې سر ته رسوي، او مالکم په دې خبرې پابند دی چې
د کمی خبرې عهد کړي دي سوره مزدوري عهد کړي دي نو هغه عمره مزدوري هغه باغی مزدور ته چې نو هغه رسي هغه باغله ور کوي دا چې نو د دې دواړو په میاس کې څه شوا جب شوا عام چې یو بل سره تاسو کوم معاملات کوي مثال تور باندې چانه مقرض واغستو تاسو دی وای مال د دور چې نو قرض راکې او دا بدل ز په فلان کی تاریخ را رسوم یا بدل په فلان کی تاریخ باندې را رسوم نو دام د یو عهد او پیمان او د جبې یو څه شو یو صورت شو یا بل څه معاملې ده تجارتی معاملې ده صدا غستول او د خرصول معاهده د پاغي کې جب او شو نو دام د پوخوالی یو صورت ته او داغي پابندي بیا لازم دي کې دا خبره یاد ساتي چې دا کم معاملات خپلو کې کیږي دا چې کم معاهدي خپلو کې کیږي دا وادي خپلو کې کیږي نو داغي یو صورت خدا دې چې په جبه سره یو بل ته بند وي یو صورت شو دیم صورت د دې دا هم کې دی چې هغه ولیکل شو تا چا سره لیکل وکړل چې بای دا د لزه لیکل کو در کوم دا د لزه اګریمنت در کوم دا د لزه لیکل کوم چې بای فلان کی تاریخ پورې بچره نو دا کار دا شانتی کی لیکل او شو لیکل معاهده او شو هغه چې نو د پوخوالی یو ذریعہ شو یا مثال تور باندې د معاملاتو کې دغه شانتی جب یو بل سره کیږي او پاغي باندې د الله نوم واغستل شو قسم په خوړل دام د پوخوالی یو صورت یو کس وتوی به زو د تپدی خبره باندې قسم کوم چې دا معاملہ بچینه نو زو فلان کی تاریخ پورې سر تر رسو دا کار بزدا شانته کوم یا دا رشتہ ما تاسو له درکړی دا نو دا رشتہ چې نو دا با بس تاسو دا دام یو عهد او پیمان دی نو دا په جبه سرم کې دی شي دا په لیکلو سرم کې دی شي او دا په دغه سرم کې دی شي قسم سرم چې نو هغه کې دی شي بهرحال چې داغه صورت دی الله جل شانو فرمای چې دا به د دوکې ذریعہ نه ګرځوي چې تا په جبه سره یو خبره کړې دا بیا کې بل شانتي تا لیکل یو شانتي کړې دی او بیا کې بل شانتي تا چې دنو قسم دی په یو خبره باندې خړلې دی او بیا کې داغې نه خلاف دا ټولې خبرې الله جل شانو فرمای چې دوکه به نه جوړي غپ پته نه جوړي یا مثال تور باندې استابل یو بل قوم سره معاهده شوی دا نو هغه بم چې دنو مثال تور باندې هغه کافران ولی نه هغه بل سو مثال تور باندې د بل مذهب والے ولی نه دي خو هغه سره ستا معاهده شوی د حیثیت د یو حاکم یو سپهسالار د یو جرنیل تاغي سره یو د جنگ بندې معاهده کړی دا نو هغه بم چې دنو بیا سر ترسه هغه بم بیا سر ترسه خو هغه کې بیا دا صورت شته ده د دې خبرې به خاص خیال ساتي غیر مسلم ممالک سره تا د مصنوعات او چې یو معاهده کړی د چې بېستا ملک کې سکیږي هغه به مال را لګي او زما ملک کې چې سکیږي هغه به زتا سره را لګي تجارتی معاهده د هغه سره شوی دي دا جایز دي کې صدقه نشته ده خو چره هم په دا شانتي خبرو باندې معاهده نه کې چې هغه د اسلام نه خلاف وي هغه د مسلمانانو نه خلاف وي تا غیر مسلم سره معاهده کړی دا هغه سره بداشت دی وسره کو به کو سوال تاسو زمونږ مسلمانانو ته نقصان رسوي نو دا معاهده په مخ باندې بدرودو دا معاهده به ختم